بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو تاسو ته پته ده چې د روزې په بختوره او برکتونو میاشت کې د ليلة القدر شپه د مسلمانانو لپاره څومره اهم او زړه پورې شپه ده او موږ مسلمانان د دې شپې ډیر قدر کوو. د دې یوې شپې عبادت د سلو شپو او د زرو شپو نه زیات افضل او بهتر ګڼل کیږي او منل کیږي. خو چې کله هم د ليلة القدر د شپې خبره راځي نو د مسلمانانو په ذهنونو کې یو ډیر ضروری سوال هم راځي چې الله تعالی د خپل بندگانو لپاره د عبادت د خاص او برکتی شپه پټه ولې ساتلې ده. موږ مسلمانانو ته دا ولې ویلي شوي دي چې دا شپه ولټوي، وګورئ او ډیر عبادت پکې وکړئ. د روزې یعنی د رمضان په اخري د لس طاق شپو کې ولې ویلي شوي دي. په دې باره کې چې د ډاکټر ذاکر نایک نه تپوس وشو نو د هغه جواب ډیر مزیدار هم او دا زموږ د مسلمانانو لپاره ډیر ضروری هم دی. د نن په دې ویډیو کې به د علمي رڼا ټیم د ډاکټر ذاکر نایک او د نورو عالمانو او سکالرانو رائے هم تاسو ته وړاندې کوي چې تاسو ته د دې خبرې پوره پته ولګي او پوه په هم شي. ډاکټر ذاکر نایک وایي چې الله تعالی د ليلة القدر شپه پټه ولې ساتلې ده. نو که په دې انسان سوچ وکي او د انسان عقل پکار وکي نو یو څو وجوهاتو باندې به پوه شي. Of the exact night of lailatul qadar. The reason that one can think of that why Allah subhanahu wa ta'ala concealed the exact date or day of the night of lailatul qadar. ډاکټر ذاکر نایک وی چې الله تعالی د ليلة القدر د شپې تاریخ یا ورځ ځکه نه ده خولې چې الله تعالی زموږ عبادت زیاتول غواړي، ډبل کول غواړي چې موږ د الله تعالی زیات نه زیات عبادت وکړو. خو که د ليلة القدر ورځ یا تاریخ یې خولیو نو خلکو به بیا صرف او صرف هم په دغه شپه عبادت کو او اوس د رمضان په اخیری لسو ټولو طاق شپو کې عبادت کولی شي. ډاکټر ذاکر نایک وی چې یو بله وجه دا کیدی شي چې الله تعالی قتل غواړي چې په دې ایمان والو کې داسې څوک دي چې پوخ ایمان والي دي او ډیر د زړه نه یقین ساتي. د ډاکټر ذاکر نایک دا خبرې واورئ او د دې نه پس ډاکټر ذاکر نایک د یو ډیر ښایسته حدیث حواله ورکړه او ویل چې یو ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ټولو خلکو پسې راغی او ټولو ته دا اعلان کول غوښتل چې د ليلة القدر شپه به په کومه شپه کې وي. خو بیا اچانک د دې شپې د نه خولو فیصله وکړه. The first that we can think of is because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to double our effort so that we can pray more, we can worship Him more. That's the main reason. If the exact date was known, then we have only done on that day. Number two, and the reason Allah subhanahu wa ta'ala concealed is because so that He can make out who are the serious believers and the non-serious believers. A serious believer. ډاکټر ذاکر نایک وی چې د صحیح بخاری والیوم نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 49 یعنی یو کم 50 مفهوم دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه یو ورځ مسلمانانو پسې لاړو چې هغې ته د ليلة القدر صحیح شپه او صحیح وخت وښی. خو بیا هلته نبی علیه الصلاة والسلام وکتل چې د دوو مسلمانانو خپلو کې جګړه وه. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د فلانکي سره جګړه وه نو ستاسو د جګړې په وجه زما نه هیر شو چې هغه کومه شپه وه او کیدی شي چې زما هیرېدل د مسلمانانو د فایدې او ښې دپاره. لہذا مسلمانان به اوس ليلة القدر د رمضان په اخري لسو طاق شپو کې لټئ. عزیزانو د ډاکټر ذاکر نایک نه دا حدیث واورئ. And further it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of faith, hadith number 49. Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that he once went out to tell the Muslims the exact date of the night of Qadar. Then he saw that two Muslim men, they were fighting amongst themselves. They were quarreling. And he said that so and so amongst the Muslim men, they were quarreling. And Allah subhanahu wa ta'ala took away the knowledge. That means he forgot it. And the Prophet said, maybe it's better for the Muslims. عزیزانو که تاسو صحیح بخاری والیوم نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 49 یعنی یو کم 50 ولولې نو د حدیث د پښتو ترجمه ده زه تاسو له د ليلة القدر د شپې تاریخ خولو دپاره راغلی وم خو د فلانکي جګړه وه نو د هغې په وجه زما نه دغه معلومات واغستلی شو او زما نه هیر شو او کیدی شي دا ستاسو دپاره بهتري. عزیزانو د دې واقعې په باره کې پاکستان، بھارت او بنگلادیش سره سره نورو اسلامی ملکونو کې اوریدلو والا مذهبي سکالر جاوید احمد صاحب سوای دا هم وره. اتنی بات ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے
کہ میرے اوپر قرآن کا نزول یاد کیا کب ہوا تھا، کون سی رات تھی، آپ کو بالکل متعین طور پر یاد نہیں آیا. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو آپ کو بھی یاد نہیں آیا، آپ نے اندازہ کیا. تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن آپ زیادہ عبادت کرتے تھے. اس کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، رسول اللہ کی سیرت میں بھی بات بیان ہوتی ہے. عزیزانو دا خبرې تاسو واورېدې. دوی وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یادولو کوشش وکړو چې هغې ته ویلي شوي وو چې الله تعالی هغې شپې له لیلة القدر نوم ورکړی دی او د ډیرو شپو نه افضل او اوچته شپه جوړه کړې شوې ده، په کومه شپه کې چې قرآن پاک نازل شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل یاداشت باندې زور راوړو او رایاد یې کړل، نو صرف دومره ورته یاد شو چې هغه د رمضان اخري عشره او تاک شپه وه. خو د صحیح بخاري د حدیث مطابق دا هر څه یادولو نه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ښه صحیح دغه شپې ته په کومه شپه کې چې قرآن مجید نازل شوی و وررسېدلی و. خو چې څنګه هغې مسلمانانو ته د ویلو دپاره تشریف راوړو نو 2 مسلمانان خپلو کې په جګړه وو، او د صحیح بخاري د حدیث مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د دې جګړې په وجه زما د ذهن نه، زما د یاداشت نه هغه تاریخ وران شو او زما نه هیر شو، او کیدی شي هم په دې کې ستاسو بهتري وي. عزیزانو، د ډاکټر اسرار احمد سره سره د نورو عالمانو هم په دې معامله رایه دا ده چې الله تعالی د لیلة القدر شپه پټه ساتلو چې کومې وجې دي په هغې کې یو وجه دا ده چې ټول غټ څیزونه پټ ساتلی شوي دي. مثال په طور قیامت به یو ورځ ضرور راځي، خو د هغې به کم وخت وي موږ ته پته نشته. د داسې څیزونو شاته د الله تعالی خاص حکمت دی. دغه شان د الله تعالی یو کم 100 نومونه دي، په هغې کې یو نوم داسې دی چې د هغه نوم په یادولو چې څه سوال هم وکړی شي هغه خامخا قبلیږي. خو الله تعالی هغه نوم یو پټ راز ساتلی دی چې مسلمانان د الله تعالی ټول نومونه بیا بیا اخلي او یادوي. ډاکټر اسرار احمد دې حوالې سره څه وایي دا هم واورئ. اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا. قیامت کب آئے گی؟ مخفی ہے. آئے گی یہ یقینی ہے. کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا. چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی. اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم ډاکټر ذاکر نایک هم د ډاکټر اسرار احمد دې خبرې سره اتفاق لري او یو حدیث بیانوي چې الله تعالی د یو حدیث مطابق د الله تعالی یو کم 100 نومونه دي او په هغې کې یو نوم داسې دی چې د هغې په یادولو باندې دعا خامخا قبلیږي او هغه نوم اغستلو او یادولو والا به جنت ته ځي، خو هغه نوم الله تعالی پټ ساتلی. دغه شان لیلة القدر هم الله تعالی د حکمت په طور پټ ساتلی او دغه شپه دغه تاریخ یې مسلمانانو ته نه دی خولی. Volume number 3, Hadith number 2736. Beloved Prophet Muhammad said that Allah has 99 names, 100 minus 1. And whoever knows these names, he will enter paradise. But Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet did not mention these exact 99 names, so that we mention as many names of Allah subhanahu wa ta'ala as possible and try and memorize them. عزیزانو، په دې معامله د ډاکټر ذاکر نایک او د نورو عالمانو رایه ستاسو مخې ته ده. بېشکه چې لیلة القدر د مسلمانانو دپاره د قدر شپه ده او ډیره د فضیلت او درجې او برکتونو شپه ده، او په دې شپه مسلمانانو له د خپل وس او خپل صلاحیت مطابق عبادت کول پکار دي او د الله تعالی نه خیر غوښتل پکار دي. خو د علمي رڼا د نن ویډیو نه دا خبره ثابتېږي چې الله تعالی په کومه وجه دا شپه پټه ساتلې او موږ مسلمانانو له دا موقع راکړه چې موږ د الله تعالی زیات نه زیات عبادت وکړی شو او د رمضان په تاک شپو کې دا شپه ولټولی شي.